ایران بیګا په ریاض کې چې کم د امریکای سفارتخانه ده نو په هغې باندې حمله کړې ده، نو دلته کې پاکستان چې دی هغه په دوو کې راګیر شوی دی، ځکه چې ایران په هغه ځای باندې حمله کوي چې کم ځای کې د امریکای سفارتخانه د امریکای اډې دي، په هغه ځایونو باندې چې دی حمله کوي چې کومه ځمکه د ده خلاف استعمالیږي، نو په هغې ملکونو باندې چې دی حملې کوي. نو چې حملې کوي نو د پاکستان او د سعودي عرب چې دی دفاعي معاهده شو وه. که تاسو کتلې په تېر شوي کال کې چې دی شهباز شریف چې تلو هلته کې دفاعي معاهده چې دی دا شو وه. که په سعودي عرب څوک حمله کوي نو پاکستان چې دی هغه مدد لځي او د هغې خلاف چې دی کاروایي به کوي، چې کم ملک حمله وکړه نو د هغې خلاف به کاروایي کوي. خو که دلته وګورئ نو پاکستان چې دی هغه د افغانستان سره الریډي نښتی دی، د افغانستان سره نښتی دی او دلته کې په سعودي عرب باندې چې دی ایران بار بار چې دی د حملې کوي. نو که دلته کې اوس پاکستان چې دی هغه په ایران باندې حملې کوي نو په دغه ځای کې په دوو کې راګیر دی، په دوو کې دا راګیر دی. خو د ایران دا خبره ده که په ایران دا حمله وکړه او دا جنگ چې دی د امریکا او اسرائیل وګټلو نو امریکا او اسرائیل چې دی هغه ایران ته راځي، چې ایران ته راځي نو د دغې د وجې نه چې دی پاکستان ته خطر جوړیږي. بل دا چې د اسرائیلو خبره خو به تاسو اورېدلی، د هغه بیان به تاسو اورېدلی چې نتنیاهو چې دی هغه دا بیان ورکړو چې اول نمبر د دغه دی د ایران دی، ورپسې چې دی هغه د پاکستان دی. د پاکستان د پرون د اس پی آر نه چې دی هم د دې په باره کې تپوس هم شو چې دغه شانتې خو هغه دا بیان ورکړو. نو ستاسو په دې کې څه خیال دی؟ نو هغو ته دا خبره وکړه چې موږ یو ایټمي ملک یو او ازمولی شوی ایټمي ملک یو، لکه زموږ ایټمي دغه چې دی د هغې تجربې شوي دي او خلکو کتلي د دې سره ایټم بم دی. نو که موږ څوک دوباره هضمي نو دا چې دی د هغه کمقلتوب دی. نو هغه والا دا بیان چې دی دا هم ورکړو. خو پاکستان چې دی هغه په دغه ځای کې په دوو کې راګیر دی، اوس کال ته کې دغه سره ودرېږي، د سعودي عرب سره ودرېږي، جو دلته کې اسرائیل چې دی هغه خواله راځي، او که دلته نه ودرېږي نو هلته کې دفاعي معاهده چې ده دا یې کړې ده. نو تاسو را سره خپل رایه چې دی دا شریک کوئ چې پاکستان په ایران باندې حمله کولی شي که نه شي کولی.